پی ټی آی والا بغیر د غلا نه بل څه کار نه دی کړی فضل حکیم تقریبا په ربونو روپۍ باندې خلکو نه چې اوس وړلي او بېګا وي چې په ما چا چې راځي ما ته دې وایي ښه باقاعده ما دا کار کړی ما دا کار کړی دروغ وایي دلته مو په سترګه کې ګوته ومنډله دې سترګې سره ولاړو مې بې غیرته نه دې خوله ده او نه دې کلام دی دا خدای غر کا او مال دې حکومت مال دې وخوړ ښه باقاعده په دواړه لاسه دې وخوړو نو دا خبرې ما کړي ښه باقاعده پي ټي آی خو دلته څه کار باندې چې کړی دی نه هر کور ته ګیس لګولې دی نور فضل حکیم دلته څه کار کوي ته ولته فضل حکیم مخامخ راوله نو الله پاک دې موږ فضل کړي خدای هغه حکومت راوړي زموږ کې خیر او دینداره خلک یي او دا کدو ټیپر دی الله تعالی په خپله توره ووایي که هغه فضل حکیم وي که هغه امیر وي که هغه هر یو ډله کې صابونه در باندې وکړم خو چې تاسو څومره غلا کړې ده په دنیا کې تاسو څومره پلاټونه دي اخیستي دي تاسو څومره نغد دي اخیستي دي او څومره نوکریان یې ماته معلومې دي دلته هلک دی 15 نوکریان یې هغه له ورکړي 3 لکه به دوه اخیستي 2 لکه به هغه 3 لکه به فضل حکیم اخیستي او 2 لکه به هغه د هغه لور نوکر دی د هغه ښځه نوکر ده د هغه ورور نوکر دی د هغه د سر زامن نوکران دي ټول نوکریان یې خرڅې کړي دي او هسې پلاټونه قبضه کړي دي مخبرې چاپېره ده دیوال چې که په دې اربونې روپۍ د ځانه په جیب واخیستي یاره د اول به زه خپل کور حساب درکړم بیا به د دوکان او جایداد خو غټه خبره ده توربل چې کوم بیان ورکوي که نه توربل چې د اول د دې غټې خبرې تپوس کوي او بیا به یې دا کپړې وباسي دا توربل چې کوم خبرې کوي که نه ملګري هغه په سواد او تثبت سره باندې په هر خبره طریقه باندې هغه برابر خبرې کوي هسې پټې پټې تا ما ته او تا ته پته ده د هغې چې ملګري او په کوستانګټ کې چې کوم غر دی هغې په 100 فوټ و په 100 باندې خرڅ شوی دی هغې ته چې کومه لار وه او هغه بجلي چې ده هغه د حکومت په پیسو شوي دي دغه شان که تاسو وګورئ مخامخ دا بل طرف ته د ښکارې طرف ته هغه یو ګر چې دی په هغې باندې مې دا 50 روپۍ بوټ واخیستی هغې کې په سرکاري طور باندې روډ ویستو او ورسره سرکاري په دغه باندې ورستنې ولګولې د بجلۍ او د هغې نه پس په هغې باندې 500 روپۍ فوټ هغه دی خرڅوي بس دغه ځای نوم زما نه هېر شو په دغه ځای باندې ټوټل دا دغه دا په پټوار کې ښه ثابت شي په دغه باندې ښه دې نه علاوه یو ما د داسې یو کاروبار په ننګوره کې وښایه چې هغه په 15 کاله کې 100 کروڑ روپۍ ګټي دا په 2013 کې دا اساسي چې وي چې 40 کروڑ او په 2018 کې په الیکشن کمیشن کې دا خپل اساسي پورې دا 4 ارب او 60 کروڑ او 80 لاکھ نو دې نه مطلب دا دی چې لکه 460 کروڑ 80 لاکھ روپۍ د په دې کې اضافه څومره شوي په 15 کاله کې 414 کروڑ اضافه شوي ده په منګوره کې مدرسې کاروبار وښایي چې هغه 15 کاله کې 100 کروڑ روپۍ ګټي نشته دی خو دغه یو کاروبار دی چې ایم پی توب او هغه د پی ټي آی والا ایم پی توب لکه دوی ودرېدل ښه څه لکه دا ډېر سقا کرپشن یې وکړو د هغې نه چې کوم دی دومره اساسي سیوا شو اوس وایي چې صوبه چې دا 1100 ارب روپۍ چې دا دغه شوي ده قرضداري شوي ده زه خو به د خپل دغه وکړم چې د دې کسانو د سواد کې چې کوم ایم پی ایګان ایم ان ایګان پرېږده خو ایم پی ایګان چې کوم دي د هغوی د احتساب وشي کم از کم دا 200 کروڑ روپۍ نه دي دا 200 ارب روپۍ دا خو دونه راوځي او راوځي